ځکه د یتیمان ماشومان چې دي که نه دا چې په دې معاشره کې پاتې شوي که نه دې ته مختلف قسمه بیماریانې تېرې شوي. ریسنټلی زما سره یو ماشوم چې هغه ډېره دردناکه سټوري ده. د هغې ماشوم دوه وروڼه زما سره نور دي. مور یې په کور کې چا کره کار کوو او هغه ماشوم ته کینسر وشو. نو تېر شوي یو نیم کال نه هغې ماشوم باندې په لکونو روپۍ باندې ولګېدې. خو خوشحاله په دې یم چې هغه ماشوم اوس ورو ورو چې دی هغه ریکور کېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد علي ډایرکټر خپل کور فاونډیشن سوات. خپل کور فاونډیشن سوات په سوات منګور سوات کې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم تربیت رهایش او په یو زبردست اداره ده چې دې ادارې ته د پاکستان په سطح باندې د بهترین ادارې اعزاز هم حاصل شوی دی. د الله فضل دی زمونږ اولنی بوایز کیمپس جوړ شو، بیا زمونږ ګرلز کیمپس جوړ شو او بیا د ډېر ماشومانو دپاره د هغې ماشومانو دپاره د چا چې په دنیا کې د سره څوک نه وي د هغې ماشومانو دپاره موږ خپل کور ویلج جوړ کړو چې په خپل کور ویلج کې دې ماشومانو ته د نرسري نه درېیمه پورې ماشومانو ته د کور شانې ماحول چې دی هغه مهیا دی. او کله چې زه دې خپل کور ویلج ته راشم او دا ماشومان د سړي نه راټول شي او هغه ماشومان چې د چا په دنیا کې سره څوک نه وي نو سړي ته ډېر شی ذهني تسکین میلاویږي. حالانکه ډېر زیات ګران کار دی زموږ دا. ماشاءالله د ویلج نه پس موږ د پاکستان اولنی د یتیمان خپل ادارې د ماشومانو د پروفیشنل ایجوکیشن دپاره موږ نرسنګ کالج جوړ کړو چې انشاءالله په دې کال کې او باقاعده پای کې کلاسونه شروع شي. ټول دا هر څه چې وشو دا ټول ستاسو د ملګرو په سپورټ باندې وشو، د خلکو په سپورټ باندې وشو او ستاسو سپورټ په روز کال هم ډېر زبردست و. څکه زموږ بیا هم ستاسو نه تمه ده. د دې ادارې په حواله سره دا ووایم نو دا ادارې چلول داسې اسان په نظر په اسانه ښکاري خو دا ډېر زیات ګران کار دی. په دې کې ماشاءالله د دې ادارې نه ډېر زیات ماشومان چې دي هغه انجینران شو، ډاکټران شو، پی ایم ایس افسران شو. نو ما ته خو په خپل ډېر ذهن تسکین میلاویږي چې یاره ما ته داسې ښکاري لکه دا ماشوم چې زما خپل نه زیات خوږ ماشوم وي او ما ته پته ولګي چې ما ته وایي چې پپا زما په میډیکل کې داخله وشوه یا زما په انجینرینګ کې وشوه یا زه پی ایم ایس افسر شوم نو سړي ته د زړه د زه خو زما دپاره دا موقع چې دا ډېر د خوشحالۍ موقع وي. او بیا د دې ادارې په حواله سره که زه ووایم موږ هر قسمه فیسیلیټیز د ښه نه ښه فیسیلیټیز دې ادارې کې ماشومانو ته ورکوو چې په پاکستان کې د کم ټاپ ادارې دي کو هغه کې کیډ کالجز دي کو هغه هاي د برګر فیملی دپاره چې کومې ادارې دي د هغې نه زیات فیسیلیټیز موږ په دې خپل کور فاونډیشن کې د ماشومانو له ورکوو. د هیلث په حواله سره خبر وکړم نو د هیلث په حواله سره ډېر زیات د ماشومانو ځکه د یتیمان ماشومان چې دي که نه دا چې په دې معاشره کې پاتې شوي که نه دې ته مختلف قسمه بیماریانې تېرې شوي. ریسنټلی زما سره یو ماشوم چې هغه ډېره دردناکه سټوري ده. د هغې ماشوم دوه وروڼه زما سره نور دي. مور یې په کور کې چا کره کار کوو او هغه ماشوم ته کینسر وشو. نو تېر شوي یو نیم کال نه هغې ماشوم باندې په لکونو روپۍ باندې ولګېدې. خو خوشحاله په دې یم چې هغه ماشوم اوس ورو ورو چې دی هغه ریکور کېږي. زما تاسو ټولو خویندو وروڼو ته درخواست دی چې څومره ستاسو نه کېږي د روژې په میاشت کې زه یم چې زموږ دا ماشومان هم په دې روژه کې ښه خوراک وکړي بیا په اختر کې ښکلې جامې واچوي دا به ستاسو په سپورټ باندې کېږي. تاسو مهرباني وکړئ زما دا میسج چې دی کم کسان چې سپورټ نشي کولی او هغه خپل جیب ولې جهاد نه ورکوي نو هغه دا زما دا ویډیو خامخا نور خلکو سره شیر کړئ چې کېدای شي ستاسو په وجه باندې نور خلک دا وګوري او مالې سپورټ وکړي. نن سبا موږ ته ډېر زیات د مالي مشکلات دي ځکه په سوونو ماشومان دي د هغو جامه ده د هغه پیزار دي څه ماشومان په میډیکل کالجونو کې دي څه په یونیورسټو کې دي د هغو ډېرې هیوي خرچې دي. سالانه زموږ خرچه تقریبا هغه 14 کروړ روپو نه سیوا ورسېده. نو تاسو ټول ته زما درخواست دی چې د خپل جیب نه کو هغه 10 روپۍ ولې نه هغه 20 روپۍ ولې نه خو څه نه څه سپورټ زموږ سره وکړئ. او د دې ویډیو په اخر کې تاسو ته موږ یو پیسې اکاونټ هم دی د زموږ بینک اکاونټ دی د دنیا د هر ګوټ نه زموږ دغه بینک اکاونټ ته پیسې راتلی شي. ستاسو ډېره مننه. الله یې خوشحاله کړه. السلام علیکم. زما نوم عنایت الله دی او ابتدایي تعلیم مې د خپل کور فاونډیشن نه دی او نن سبا په اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ ګورنمنټ اف خیبر پښتونخوا کې پی ایم ایس افسر یم. السلام علیکم. زما نوم زینب غفور دی او زه په نوشیره میډیکل کالج کې د سیکنډ ایر ایم بی بی ایس سټوډنټ یم.
ما خپل پیسې د خپل کور فاونډیشن نه کړي ده. زه د ټول نه اول د الله پاک شکر ادا کوم، د هغې نه پس د خپل پیرنټس او د هغې نه پس د خپل کور فاونډیشن شکر ادا کوم، ځکه چې د هغو د محنت او سپورټ په وجه باندې زه نن دلته یم. السلام علیکم. زما نوم ډاکټر منصور علي دی. ما خپل ابتدایي تعلیم چې دی هغه خپل کور فاونډیشن نه حاصل کړی دی او اوس زه په ایوب ټیچنګ هاسپټل ابټاباد کې سپیشلایزیشن کوم. زما نوم ډاکټر محمد ارشد دی او زما تعلق د ضلع خیبر سره دی. ما خپل ابتدایي سکول او کالج ډول تعلیم د خپل کور فاونډیشن سواد نه حاصل کړی دی، چېرته نه چې زما پرورش یو فیملي په شان ماحول کې شوی دی. هغې نه بعد ما د میډیکل کالج داخلي امتحان ورکړو او د الله تعالی فضل سره ما ته په خیبر میډیکل کالج پېښور کې سیټ میلاو شو، چېرته نه چې ما خپله 15 کاله MBBS ډګري میلاو کړه. زما په دې ټول تعلیمي سفر کې خپل کور فاونډیشن زما هر ممکن مدد کړی دی او دې وخت کې زه خپله ډیوټي په خیبر ټیچنګ هاسپټل پېښور کې ایز اے ہاؤس آفیسر کے طور پر انجام کوما. گھر، آفس یا ہر جگہ بآسانی اپنے موبائل ایزی پیسہ ایپ پر اپنی زکوٰۃ و عطیات بھیجنے کا طریقہ. ایزی پیسہ ایپ اوپن کرے اور مینو میں ڈونیشن پر کلک کرے. مختلف دیے گئی چیریٹی اداروں میں خپلکور فاؤنڈیشن پر کلک کرے، پھر اپنی مرضی کا رقم درج کرے اور ڈونیٹ ناؤ پر کلک کرے. آخر میں کنفرم پر کلک کر کے اپنی زکوٰۃ و عطیات بھیج دے. پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ممالک میں رہنے والے مخیر حضرات اپنی زکوٰۃ و عطیات خپلکور فاؤنڈیشن دیے گئے آن لائن بینک کے آئبان پر بھیج سکتے ہیں.